موږ ډېر کرته داسې اورېدلي چې یو سړی د امام نه مخکې سر اوچت کي نو وایي د هغه سر به د خره د سر په شانتې وي یا د سپي سره مشابهت ورکړلی نو آیا دا خبره ټیک ده که نه؟ په مانځه کې د امام متابعت هغه تابعداري چې کوم ده هغه ضروري ده، مکمله تابعداري ضروري ده. ډېر کرته داسې کېږي چې که مقتدي د امام تابعداري ونه کړي نو د هغې نه هغه فرض پاتې کېږي، په هغې سره د هغه مونځ فاسد کېږي. او اتباع ډېره ضروري ده او په احادیثو کې د امام تابعداري په نه کولو باندې ډېر زیات وعیدات لکه زورنه راغلې ده. لکه یو حدیث کې دا راغلی دی چې یو سړی د امام نه مخکې سر اوچت کړي د هغه سر به د خره د سر په شانتې وي، او بعضې روایتو کې راغلی دی چې د هغه د سپي سره د هغې مشابهت ورکړلی، لکه د مسلم شریف او د ابوداود شریف حدیث دی. او بخاري شریف کې یو حدیث دی، حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په تاسو کې د یو سړی د امام نه مخکې سر نه اوچتئ، آیا دی د دې خبرې نه یېرېږي چې الله تعالی د سر د خره د سر په شانتې کي یا د شکل د خره د شکل په شانتې کي؟ نو کوشش پکار دی چې په مانځه کې به د امام نه مخکې په رکوع که په هر یو رکوع کې د هغې نه مخکې به سر اوچتول نه وي پکار او د هغې نه مخکې تله نه دی پکار.